الرحمن الرحیم. نوجوان ما ته متوجه شو ویډیو مسکیپ کو ویډیو ماړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث ته بیانوم. هغه کوم حدیث ته؟ هغه داره چې موږ او تاسو تمام مسلمانان باندې داسې غفلت کړي چې سخته ګناه کبیره کې مبتلا دي. لویه ګناه ده، ګناه کبیره ده، اپا کې مبتلا دي، ګناه نه غني چې ورته نو بس ویل د خوانه اخوا چې عمل به وکي په ونه کې نو بس بیرته واپس خپل کار کوي. دا کم کار دی؟ دا د پنسي د ایزار کته کول د پړکونه، یعنی خپلکی پکې پټول نو دا مکمل حرام دی، ګناه کبیره ده. پړکی لغړول دا فرض عین دي. نو کدا په مانځ کې وي او که په غیر مانځ کې وي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه سزا متعلق څه فرمایي چې ما اسفل من الكعبين من الازار فهو في النار. بخاری شریف کې صحیح روایت ده چې کم خلک د پړکونه پنسي خطه کوي، ایزار خطه کوي، نو دا خلک بعد دغه په جهنم کې بسوځي، دغه پنډي یا دا کس په جهنم کې سوځي. هذا وعید شدید، دا ډېر سخت وعید دی، شدید ودیع وعید دی. نو دا حرام دی، په کار تمام مسلمانان ځان وساتي. دنیوي فائدہ پکې نشته، اخروی پکې